مینه یو مرز دی ګوره ماته لګېدل دی درد تمرا درد څومره ماته رسېدل دی. دلته راشه 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 دیخوا راشه راشه دا چاته نارې وهې؟ حیدر خان ته. حیدر نوم به ولږدې انشاءالله. پري یو خبر وکم بد خو به در باندې نه لګي. که تا دا خبره وکړه چې زما زوی به نه کېږي په دې کنډولي کې چې څومره هم تیل دي دا به ستا په خوله کې ور واچومه او په دې کنډولي به ستا مری پرې کړمه. ما چېرته دا ویلي دي؟ وایه هم ما زما به انشاءالله زوی کېږي. خدای دومره ظالمه نه دی چې دې کور نه یو سړی واخلي او بل راونه لیږي. یقینا هغه د ټولو حساب کولو والا دی. ځکه خو درته وایم چې تر څو چې ستا ماشوم لوی شوي نه وي تر هغې خپل حفاظت لپاره د نارینه سهاره واخله. څه بکواس کوې دا ته؟ سپینه خبره وکړه. هغه بله ورځ د سیف الرحمن د تر زامن نه و راغلی ستا په جایداد باندې قبضه کول له راغلي و که نه؟ بیا به نه راځي. د هغه بېغیرتو مې مازغه سم کړي دي او لیکلي مې دي. هغه خو دې ولېږل شیرې به څنګه لېږېده؟ څه مطلب؟ ګوره تا ته شیرې یاد هم نه ده. شکر دی چې ما درته یاده کړه. ولې دې یاده کړه؟ په دې وجه چې ته چېرته په نارستۍ کې پاتې رانه شي د سیف الرحمن په جایداد کې هغه حصه غوښتو له رانه شي. را خو دې شي. د کلي په چوک کې کمې سنساره نه کړله نو زما نوم به پرې نه وي. ما ته ښکاري چې ګلستان خان به هغه واپس راولېږي. تا ته داسې څه خبر شته؟ نه تجربه مې ده. کونډه انګور څوک سنبالولی شي چې جینۍ کونډه شي د پلار کور ته راشي. په دې وجه ویم چې خدای دې نه کړي هغه وي که نور څوک ستا نه حصه غوښتو ته راشي نو ته به د چا سره جنګونه کوې. که زما منې چېرته د هوښیار سړي تجربې او مشورې سره هر څه خپل په نوم کا چې سبا څه مسله نه وي دته. هیڅ مسله به راته نه وي. دا چابي خو هغې چېرته صفي الله له نه وه ورکړې او نه چېرته ګوهر له. معلومه ده په دې وجه خو پریشانه یم. تا ته پته شته ده چې دا چابي د څه شي ده؟ د هغې د المارۍ د دوزخ ده. سنبال به کې دا دوزخ ته. ستا پلار سنبال نه کړو نو ته به یې څنګه سنبال کړې؟ زه پوه نه شوم. راځه زما سره راځه. څه لیکلي دي په دې خاطو کې؟ د داجي د کاروبار حساب کتاب. نه دا ستا د نیکه نه واخله. ستا د پلار پورې د سودو حساب دی. دومره کمه هم نه ده چې ګزاره پې نه کېږي او دومره زیاته هم نه ده چې سړی په خپله مرضۍ سلک ډېر د خپل ژوند نه خوند واخلي. بس د الله شکر دی چې هغه پرده ساتلې ده روندارې. او کاکا سیف الرحمن تعالی څومره تنخوا درکوله؟ ما خو چېرته د تنخوا دپاره کار هم نه دی کړی. خدای دې وبخي د خان سره زما د نوکر او د مالک حساب کتاب نه و. بیا هم څه خو به یې درکولو ووایه راته. ته ولې تپوس کې زما بچیه که ما وباسې ته نو ووایه زه بد نه ګڼم. ما د دې کور مالګه خوړلې ده هغه مالګه په ځان نه حراموم. زه څه پوښتنه کومه او ته څه د حلال حرام په چکر کې پرېوتې؟ ووایه څومره تنخوا یې درکوله؟ بچیا هغه
صدرې زره تنخوا را کوله او هر ورځ به 50 روپۍ خرچه. د روزانه خرچه تې لري کا د میاشتې 15,000 ډېری دي. لا خو د ټیک نوم سیوا ده. زه درنه دومره تنخوا نه لم. کومه تنخوا چې خان تړلې وه هغه تنخوا به اخلم. ټیک دی کاکا څنګه چې ستا خوښه ده او ستا څه خوښه ده د څه په هکله دوبۍ کې خوشحاله یې ته پردیس کې څه خوشحالي دي شي څه بس د مجبورۍ نه خوشحاله یو. نو واپس مزه زه د عربیانو والا تنخوا خو نشم درکولی خو د خپل ملک وچه روټۍ د پردیس ته پراټونه ډېره ښه ده. دلته پاتې شه زما دپاره کار کوه. کوم یو کار؟ د سیف الرحمن د مځکو کار زما ښځې نه به یوازې نه سنبالیږي. ستاسو دواړو نه سربیره زه په بل چا باور نشم کولی. تاسو دلته پاتې شئ د هغه ټول کاروبار سنبال کئ تر څو چې زما زوی لوی شوی نه وي. ته حکم وکړه نو زما لاش به هم ستا د حجرې نه وځي زما د کور نه نه. بچی زه ستا سره یم. او لاله ته څه ته به خپل د دې کونډې خور په سر لاس کېږدې؟ بریالی اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه سوچ کوئ داجی؟ ستا په حق له سوچ کوم. نه څه سوچ مو کو؟ زما د سوچ او د فکر ټول صلاحیتونه د ځوان زامنو د مړو سره ښخ شوي دي. په ښه ښایسته ژوند کې پته نشته دا غم د کوم ځای نه راغی. په یو کال کې 4 مړي د دې کور نه ووتل. 4 مړي. داجی، ګوهر، صفی الله، ګلالۍ. مونږ ټول چرته نظر واخستلو. صفی الله چې کله قرآن پاک ته شا کړه مونږ ټول په امتحان کې واچولو. اورنګ چرته دی؟ جی داجی زه دلته یم. تاسو په صفی الله باندې تورو لګوو خو تاسو ته ځان نشي خلاصولی. صفی الله یو ځل په ژوند کې قرآن ته شا کړې وه. تاسو خو تیر د 40 کالو نه خدای سره جنگ کوئ. د خدای نه به جنګو ګټې ته نه د خپل د داجی د مرګ نه د څه زده کړه او نه د زلمی زامنو مړو په تا باندې څه وکړو. د خدای سره جنگ بند که ګلستان خانه. اوس زما په زړه کې د نور مړي لیدو زور نشته دی. دې مه غورځوه په هغه اور کې چې کم کې 2 مخکې غورځېدلې دي. ما ورټېل وهلي دي. ما صفی الله ته ویلو چې لاړ شه د دې رور وجنه ته. ما ګوهر ته تا سبق ویلی و چې بانګیانو دپاره سیف الرحمن سره ونښله. ما داجی پرېږدئ روټۍ سړېږي. هلته زما زامن سوځي تا ته د روټۍ یخېدو غم دی. زه خپل خاوند سره خبرې کوم که نه ته چپ شه غلی کښېنه.
سود حرام دی. دله د کاروبار نوم په ورکولو د حلالولو کوشش مکوه. په دنیا کې خو موږ تباه شوي یو، په آخرت کې به هم برباد شو. ته دا سوچ کې چې د ګوهر او د صفی الله قاتل زم زموږ سره صرف اوس دغه پاتې شوی دی. تاله د دې یو تن دپاره د دولت انبار لګولو څه ضرورت دی؟ کم چې د حق حلالو کاروبار دی هغه کوه. د اور سره د لوبو کولو څه ضرورت دی ګلستان خان؟ ما مدام ته خپل خاوند ګڼلې، که قاتل دې وګڼم نو خدای دې ماته د کلمې مرګ نصیب نه کړي. خو دې د دې کاروبار نه لرې ساته ته. خدای دپاره دې تلو ته پرېږده ګلستان خان. که دې هم لاړو نو بیا به څه پاتې شي زموږ سره؟ د چرته نظم داجی ما په لیونی سپي باندې زیړه کپړه واچوله داجی. اوس به دې څوک نه چیچي. خدای به کړي چې یو ورځ به زموږ نصیب هم بدل شي. زه خو وایم چې خدای دې پرې قیامته پورې خوشحاله ساتي. هغې خو زما ټول فکرونه په یو ساعت کې ختم کړه. هغه ستا نه خپل سوچونه او فکرونه ختموي. لورې ستا خو هر وخت د هغې په نیت باندې شک راځي. ګوره هغه داسې نه ده څنګه چې ته هغه ګڼې. او نن سباني وخت کې څوک چا سره دومره ښېګړه کوي څه؟ ګوره ستا رور یې په نوکرۍ کېښودو، ستا یې په ښه کور کې رشته وکړه، نور څه غواړې؟ شیري سره ملاوېدو لازم. بیا شیري؟ د هغې دومره نقصان شوی دی او موږ دلته ناست د پري صفتونو کې لګیا یو. وګوره چې کله خدای مصیبت ورکوي د هغې زغمولو طاقت هم ورکوي. ته دا هر وخت شیري شیري مه کوه، پري به په دې خفه شي. اوس خو به ضرور ځمه زه، که ته خفه کېږې یا نور څوک، بلکې پري ورندار ته به ویم او ځم به. په دې څه وشو؟ ستاسو ترمنځ بیا جګړه وه؟ زمونږ دا واړه واړه جنګونه خو هر وخت کېږي. تو وایه د نوکرۍ لومبۍ ورځ دې څنګه وه؟ ډوډۍ راوړم اوږې شوې به یې. دا چېرته ځي؟ دا اوبه ډکول له ځي. لورې لا مه ځه، روله دې ډوډۍ ورکه. زه شابه زر کوه. زه شیري سره ملاوېدو لازم.
ملاوېدو نه تر غاړه کېږم جاړم ورته. جړاله ولې اوس په ټول عمر هغه جزا جړوې څه هغې له دلاسه هم ورکولی شي. لاړه شه او دلاسه وله ورکه چې د الله په هر کار کې خیر وي. څنګه به ځې ته؟ د دې ځینه هر 10 منټه پس گاډی ځي غړي باران ته پاغې کې به ځمه. ټیک شوه، لاړه شه او زما د اړخه ته هم تپوس وکړه. سمه ده؟ مورې روټۍ راکه. ښه بچیه ته زما خلاصو انځه. دا واخله بچې ډوډۍ وخوره. ها مورې راوړه. مورې ها په یو خبره مې سوچ کو. څه؟ د شیري به څه کېږي اوس؟ هماغه چې کومه خدای ته او ګلستان خان ته منظوروي همداسې به وي. ولې؟ هسې مې تپوس کولو. هسې رواج څه دی؟ د څه شي بچې؟ زما مطلب دی چې د دې نه پس په هغه چا سره واده کولی شي؟ او ولې نشي کولی؟ خو د داسې جینۍ سره به واده څوک کوي بچې؟ څنګه جینۍ؟ چې کومه په سوره کې تلي او که چا کړو نو ګلستان خان به د دې اجازت نه ورکوي. ولې؟ هغه د هغې انګور ده، د هغې د زوی کونډه ده، د هغې د کور عزت دی. هغه به دا تریخ ګوټ چرته هم نه تیروي بچیه چې پرونه پورې د هغې انګور وه نن د بل چا کور ته لاړه شي. دا خو ظلم دی مورې. داسې خو به د هغې پاتې ژوند بالکل تباه شي. بچې زه به بوډۍ شوې یمه، خو ستا د خبرو نه ماته اندازه کېږي چې ته څه نور سوچ کې. ها مورې ته صحیح سوچ کوې او ستا اندازه هم صحیح ده. زه شیري سره واده کول غواړم. د هغې سره ولې؟ مورې د چا نه چا سره خو کول دي چې چاته سهاره ملاوه شي نو دې کې څه بد دي؟ او ستا خبره خو سمه ده، خو ګلستان خان ډېر بد سړی دی. اب چرته هم خپل انګور واده ته پرې نه دی. اوس به شیرین خپل د بوډا خواخ اسخر په خدمت کې بوډۍ شي. مورې ته څه خیر خبر خو واخله که نه کیدای شي خبره جوړه شي. بچیه زه بوډۍ ښځه یم، ته داسې وکړه دا کار ترخانۍ ته وسپاره، هغه به دې د هغه ځینه خبرئ. او ګوره بچیه دا خبره اوس د خپل خولې نه ونه باسې. که ګلستان ته پته ولګېده نو هغه به په ضد شي. هغه ته به څوک رسوي؟ خبره ورسېږي بچیه چې ستا په زړه کې خبره ده هغه ستا ده، او که دې په ژبه راله نو هغه د سیلۍ په شان خوره شي. ما ته اوس نه د چا د تسلی او نه د غمرازۍ ضرورت دی. اوس زه صرف تنهایی غواړم، خاموشۍ کې چې د ژوند پاتې ورځې سرته ورسي. زه به وګڼم چې کامیابه شو. ته به دومره اوږده خاموشي برداشت کولی نه شي. خو دې لپاره اجازت راکړه چې زه خپله خاموشي ماته کړم. زه د ورځې او د شپې د پېښمانۍ په اور کې سوځم. ستا په ژوند کې ټول عذاب زما په وجه راغلی دی. دا کشاله وارول غواړم زه. هر څه ختم شو درخانۍ، اوس نور پاتې څه دي چې ختمولو پسې ته نښتې؟ زه به خپل ځان ختم کم. د شروع کېدو نه اولې ختمول غواړې؟ اوس خو به ستا واده کېږي، ته به ناوې جوړېږي، ستا جنج به راځي، ستا ولیمه به وي، کلیم الله به دې ناوک جوړېږي، ژوند کې به دې بدلون راشي. چپ شته خدای لپاره چپ شته. شیری په دې خبرو مالا نور تکلیف راکېته. زه به ستا واده کې ګډېږم.
ته به راځې زما واده له ولې نه لوز وکړه لوز ولې اخلي وخوره قسم چې زما واده له به راځې خدا د نکریزو جینکې تمبل وهینا خلک دار خوانه په واده راغلي دینا شپه د نکریزو جینکې تمبل وهینا خلک دار خوانه په واده راغلي دینا نن په دې نکریزو کې د مینې شمې بلې دي خلک دار خوانه په واده راغلي دینا چپ 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 شه چپ مولوی صاحب نکاح تړل راغلی دی پرده وکئ غلی شي ټول بسم الله وایه مخکې تاسو زموږ د درخانۍ نکاح خو وتړئ زویمه ټول بسم الله وایه د کله نه دا ډول کې غږوي سندرې وایه چې یو واره بسم الله وایه د کمې به یو جبې وسوځېږي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم شاباش درخانۍ بچیا تم بسم الله وایا زه بسم الله خدای او د هغه رسول ګواه کوم او دا وایم چې شیری بې ګناه ده د تورې ګټې وروسته ګوهر سره دا نه زه به ملاوېدمه درخانۍ سبق پاس کېته زه قرآن په سر باندې ږدم او دا وایم چې ګوهر سره شیری نه زما تعلق و اوس وکئ نکاح وخوره قسم دلته نه واخله تر دې ځای پورې دا ستا ځمکه ده په مینس کې دا وړه غوندې ټوکړه چې ده دا د سمندر خان ده او بیا د دې ځای نه تر کچه ځمکې پورې هم ستا حصه ده فصل تیار دی جی سبا نه به ریبل شروع کو شاباش لالا زما ستا نه همدغه تمه وه اوس دې زر شانتې د جومات او د مدرسې برخه وباسه او زر تر زره مال منډۍ ته یوسه یو آرام خوره ته هم یوه دانه هم ورنکې د ډیرو خلکو سترګې د دې یتیم په مال دي ښه ته څو پورې چې زما یاد دي د سیف الرحمن 5 شپږ دکانونه هم وو او نه دکانونه دي هغه د شیری په نوم دي د شیری په نامه ولې ما ته څه پته ده لالا مې په نوم کړی وي اخر د هغې هم پکې حصه جوړېږي هیڅ برخه یې نه جوړېږي ډېر کلي یې راته فتح کړي دي هغې چې مال غنیمت نه د هغې برخه وباسم ګوره روندار په قانوني او شرعي توګه خو د هغې حصه جوړېږي او د هغه دکانونو کرایه هم هغې ته تله لالا په خپل لاسونو په خپله لیکلي دي په سوره کې تلې ده هغه سوره کې تلې ده نو څه وشو زما چې څومره خیال دی د هغې حصه خو جوړېږي مخکې ستا خوښه ده زما خوښه نه وه لالا دا د خدای بخلي خوښه وه سیف الرحمن ماته په خپله ویلي وو دا چې هغه به شیري ته هیڅ برخه نه ورکوي که هغې ته یې څه ورکولو نو د واده په وخت به یې هغې له سامان هم ورکړی و او د هغې د برخې به یې کاغذونه هم هغې له ورکړي وو سیف الرحمن د شیري نه په خفګان مړ شوی دی بلکې د هغې بې غیرته په وجه زه کونډه شولمه شیري سیف الرحمن وجلی دی د هغې په وجه تا ته نه ده پته ما ته څه پته ده زه خو اوس راغلی یم سیف الرحمن ګوهر ځکه وجلی و چې د شیري د هغه سره لاره وه روزانه به بې غیرته د هغې سره ملاوېدو ته تله ګوهر سره چې هغه بې غیرته هم وجلی وای کیدای شي چې نن حالات څه بل شانتي وای څه داسې وی رندارې که هغه ګوهر وجلی و نو شیري ولې نه وجله ولې چې بې غیرته وتښتېدله د هغه ځای نه او ما ته یې زما د بچي واسطه راکړله چې زه هغه بچ کم
دا ټول ځنګل ګورې ته जी दाजी دا څومره ځنګل چې دلته خور دی او در کمې پورې ستا نظر ځي دا ټول زمونږ دی ښه او هغه هم زموږ دی दाजी او هغه چې د دریاب نه وروستو د دغه ځنګل هر یو ونه د دې غر هر یو کاڼی زمونږ دی د هر څه زما د پلارو ته خو به په کور کې پروت وې ګلستان خان او هغه به د خر غوندې مزدورانې او هغه اوړکې غر چې دی که نه هغه یو د هغې هغه وروستنۍ برخه او هغه د غر وروسته د دې جزم لغونې حصه ده دغه ما هم دا ویل چې لږ خو نه دی ښه ټیک ټاک برخه ده दाजी دومره لویه ځمکه دا خو زموږ را روان 15 نسلونو لپاره ده نسل که زیات شو بیا خو نوره ښه خبره ده اوس خو صرف په کمېدو دی الله به خپل کرم کوي داجی او الله خو به کرم وکړي خو ته هم لږ شرم وکړه بیا تللی وې سخي کوټ ته ته نه داجی هغه اړومبنې دوی لا شته دی هغه چې ختمه شو نو ور بشم کومه دوايي پرې دا خبرې هیڅ هم نشته دی خیر دی ځه ووایه دته داجی پرې ده که نه ختمه که الله به کرم کوي دې ته ښایو که نه نور باغونه راځئ ای تورا او تورا لالا بیمار دی څه نه د اولاد د علاج د پاره په سخی کوټ کې یو حکیم صاحب دی په هغه پسې مې لېږلی دی خبره کوم نو شرمیږي دی بس دا خبره وه راځه ښه نو واوره که نه او تورا ملاویږو بیا ملاویږو مورې وایا زری مامي سره خبره وکړه د هغې د واده کله پورې اراده ده تپوس مې ته کړی و هغه خو تیاره ناسته ده د مرګ نه مخکې هغه خپل د زوی واده کول غواړي که نه نو دا خبره مخکې بوځئ زه دا غواړم چې درخانۍ زر تر زر خپل کور ته لاړه شي د پري عدت خو پوره شي که نه بچیه هغه به څه پوهېږي چې زه په غم کې ناسته یم او چاچي مې د واده ډمامې وغږولې او بیا به د شیرین پته ولګېږي که نه چې د هغې څه اراده ده او که خبره جوړه شوه نو ستاسو د دواړو ورورو خور به یو ځای واده وکړم خرچه به بچ شي او خوند به مو کي زه نه کوم د چا بدنامې جنۍ سره واده داغداره څه وشو خدای خبر سهاره پورې خو وې چې زه به د شیرین سره واده کوم او ثواب به ګټم او اوس ناڅاپه وایي چې هغه داغداره ده خدای دې څوک تورسري په ځوانۍ کې نه کونډه کوي راغلی ته جی لالا ستاسو لاړه خمیم تپوس وکړو ډېر سلام مې وې تاسو ته ښه خبره ده نن نه پس هغې سره تعلق مه ساته هغه چې چېرته ده خوشحاله ده کونډه ښځه کله خوشحالي دی شي لالا هغه خپل حرکتونو کونډه کړې ده مونږ نه دا ته څنګه خبرې کې لالا څنګه چې ته اورې دې ځلې خو خیر دی خو دې نه پس هغې سره ملاوه نه شي ته خامخا به خبرې جوړېږي ته سوچ زموږ ذمہداري ته تر هغې احتیاط کوه د واده نه پس ته کلیم الله خوښه ده چې هغه دې چېرته لیږي او که نه زه خو پوه نه شوم چې زما د تلو نه پس داسې څه شوي دي چې په شیري باندې د تور داغ فتوه لګېده هغه کونډه شوې ده داغداره نه ډېره کمکلی ته هغه د واده نه مخکې داغداره شوې وه د ګلستان خان د زوی سره دا څه وې ته
دا زنه مموري دا ټول کلی وای بکواس کوي د کلی خلک هر څه چې دي ما چې ته منع کړې نو منع کړې هغه خو اواره او بدنامه ده او ته ورسره خپل ځان مفت کې بدنامه د دې نه بس هغه خو لاړه نشي ما درته وې دا د شریف الله سوې شریف الله نه د پری ورندار خلا او نوکری خبرې کوي चाची कम ज़्यादा مور پسې راغلی आओ کمره کې دی ولید تا आओ ना داغي کمره زما د کمرې نه وړاندې راځي आगा दागोई दरवाजा बंद हुआ او د دې مطلب چې کمره کې بوي ما ته څه پته ده زه خو پسې بخپله ګرځمه ولې ما خو څه جوړ کړي دي او راوړي مې دي د مور دپاره دې جوړ کړي دي څه عدالت دې جوړ کړی دی تاله مې کباب جوړ کړي وو هغه مې راوړي دي تا ته خپت راځي چې ستا درو نیولې شم نو ولې باندې جوړې ته کله د داجی بانا کله د مور بانا ما سره ملاويږي نو سر پورته کوا زه دومره بې حیا نه یم څومره دومره چې یو شریف جنۍ له څومره پکار وي زه ستا د ښار د جنکو په شانتې نه یم چې څوک یې خوښ شي نو په لاسونو کې لاسونه ورکړي او په پارکونو کې سندرې وایي ښه په ښارونو کې داسې کېږي څه او که نه نور څه زما ملګري ښار ته تللی و هغې په فلم کې لیدلی و یو جنۍ او هلک د کالج نه وتښتېدو او پارک ته لاړو سندرې شروع کړې یاره لیونۍ داسې صرف په فلمونو یا ډرامو کې کېږي نه جی اول په حقیقت کې کېږي نو بیا ترې ډرامې جوړئ داسې خو ته هم یو ډرامه یې بس هر څنګه چې یم تاله به دا ډرامه لیدل وي او دا کباب به م خوړل وي اخره ووایه څنګه مې جوړ کړي دي داسې کوو چې مو نه پوښتنه کوو چې څنګه دي هغه خو اوده ده اوده ده اوس خو ته ووایې چې د هغې وربندو او پته نه چې کوم ځای کې ده راځه شیرینه پوښتنه کوو چې څنګه دي